بازارونو کولو دي، مارکیټونو کولو دي، د دنیا هر یو قسم دکان کولو دي. پټرول پمپ باندې رش دی، په بازار کې رش دی، په مارکیټونو باندې رش دی، د ښځو رش دی، د سړو رش دی، د ګاړو رش دی، د رکشو رش دی، د هر یو څیز بس تش رش دی. خو دا مدرسې ټولې بندې دي، مدرسې بندې دي، سکولونه بند دي. اخر دا به څنګه کولاږي؟ بس په دې باندې چې حکومت وایي یاره بس تاسو صبر وکړئ، بس کرونا لګي. ول دا کرونا سره په مدرسو باندې لګي، دا کرونا سره جماعتونو ته راځي، بازار ته نه ځي، پټرول پمپ ته نه ځي، یا چې دین بل ځای ته نه ځي، خو صرف د مدرسې ته راځي او د سکول ته راځي. به حکومت وخت نه دا اطلاق مطالبه کوو. ټول علماء کرام دې په دې خبره باندې متفق شي چې ارسه کېږو مدرسو کولاو، چې بازار کولو د مدرسو به کولوي، چې بازار بند شي مدرسو بندي، مارکیټ به کولوي مدرسو هم کولوي، مارکیټ ته بند شي مدرسو هم بند شي، پټرول پمپ بند کا، پټرول پمپ چې بند شي مدرسو هم بند شي، چې پټرول پمپ کولوي مدرسه هم کولوي، پټرول پمپ بندي مدرسه هم بندي، مارکیټونه کولو دي، هر یو څیز کولو دي، مدرسه بند، تعلیمي ادارې بندي. دا غي وجه څه ده؟ دا غي وجه دا چې په دې یو کال کې زموږ نوجوانان خره جوړ شوي دي، یو هم بکې د انسان د سړي زوی نشته چې هر یو ته ګور راپاسي او د علماء کرامو خلاف لګي او د علماء کرامو خلاف بکواس کوي. دا چې په د یو کال نتیجه ده. یو کال شو ادارې بندې دي، تعلیمي ادارې بندې دي، نوجوانان په یو کال کې خره جوړ شو او که دا ادارې یو کال نورې بندې شوي، سور کافر او زموږ د نوجوان نه جوړ شوي، ټول به د اسلام نه خارج شوي. زه د خپل علماء کرامو دا مطالبه کوم، د خپل علماء کرامو نه چې په دې خبره باندې ځان متفق کړي او روزه روډ ته روزه او دا مطالبه وکړي چې بازار کولو دي مدرسه به کولوي. ته بازار بند که زه مدرسه بند کم، ستا مارکیټ بند که زه مدرسه بند کم، چې ستا مارکیټ کولوي زه مدرسه هم کولوي، چې ستا دنیا د ضرورت ټول سامانونه کولو دي، نو زما مدرسه ولې بنده ده؟ موږ متاثره شوي یو، موږ ټول متاثره شوي یم. زه د خپل حق اواز نشم اوچتولی، ما د جمهوري حق حاصل دی، زه اواز اوچتولی شم، زه خبره کولی شم، ما ته حق حاصل دی چې زه احتجاج وکړم په دې خبره باندې چې ستا مارکیټ کولو دی زما مدرسه به کولوي. ما ته دا حق حاصل دی چې زه روزم او زه د روډ په منځ کې ودرېږم او دا اعلان وکړم چې به چې څنګه بازار کولوي دغه شان مدرسه کولوي، چې څنګه مارکیټ کولوي دغه شان به مدرسه کولوي، چې څنګه ټول کاروبار کولو دي، د کاروبار چې څومره دنیا کاروبار دی هغه کولو دي، دغه شان مدرسه هم چې دینو زمونږ یو تعلیمي ادارې دي، دیني اداره ده، دا هم کولوي. خو آخر دا اواز به څوک اوچتوي؟ د دې اواز لپاره به څوک روزي؟ دا تحریک به څوک چلوي؟ انقلاب به څوک راولي؟ چې تر څو پورې موږ علماء کرام په خپله باندې خپل ځان نه پېژندلی، قسم نه کوم موږ یې څوک هم نشي پېژندلی، او چې تر څو پورې موږ تکه شانته په چپه خوله باندې ناست یو، دا جاهلان خلک به راباسي او ما ته پسې به خبرې کوي، بل چا پسې به خبرې نه کوي. که موږ د خپل ځان تپوس کولی شو او موږ خپلې فیصلې په خپله باندې کولی شوې، د یو عام خرګاړی والا به څه حیثیت و چې راباسدلی او ما پسې خبرې کړې وي، د یو عام ریډۍ والا به څه حیثیت و چې هغه راپاسدلی وي او د مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خبرې کړې وي، د یو عام رکشي والا به څه حیثیت او څه جرأت دی چې هغه راپاسدلی وي او د اسلامي ملک اسلامي پیشوا پسې خبرې کړې وي. دا حیثیت موږ ځان له خپله باندې روک کړی دی، نو به دا حیثیت به واپس راوستل غواړي په څه باندې؟ په دې باندې چې موږ خپله فیصله په خپله باندې وکړو او موږ د حکومت مخې ته کښېنو او موږ احتجاج وکړو، ټوله مدرسو والا دې راوځي او هغې دې کښېني احتجاج دې وکړي. دا احتجاج دې وکړي چې څنګه بازار کولو دی دغه شان مدرسه کولو، چې څنګه مارکیټ کولو دغه شان مدرسه کولو. ما ته دې خبرو حق حاصل دی، زه به دا خبرې کوم او زه به روزانه دا خبره کوم، زه به روزانه لا یو راځم او دا خبره به کوم چې څنګه مارکیټ کولو دی دغه شان مدرسه کولو. اخر ما ته دې خبرې حق حاصل دی، ما ته جمهوري حق حاصل دی، زه خبره کولی شم، زه احتجاج کولی شم، ما څوک نشي منع کولی. او که ما څوک منع کوي هم دا به د آئین او د پاکستان د قانون خلاف ورزي. ته چې په دومره قانون باندې مینې او د قانون خبره کوي، نو قانون دا دی چې په کرونا چې د کرونا لپاره چې تاسو کوم قانون جوړ کړی دی، ماسک به او ډېر رش نه جوړېږي. په بازار کې نه ماسک شته، نه به کې رش کم شوی دی، په مارکیټ کې نه ماسک شته، نه به کې رش کم شوی دی. اوس به کې لا نوې ډرامه راوتې د پټرول پمپو، نو هلته کې نه ماسک شته او نه پټرول شته، دواړه نشته، هېڅ هم نشته او تش رش دی. مدرسه کې خو محدود طالبان دي، په سکول کې محدود طالبات دي، محدود سټوډنټان دي
او دغه شان په مدارسو د جنکو د هلکانو کوم محدود نشستونه دغه نه سیوا نه خلک راځي او نه ورته ځي. هلته کې خو د قرآن اړو تصور نه راځي ځکه چې هر یو شي صفایي، هر یو څیز چې دی نو پاکي د صفایي خیال پکې ساتل کېږي. دغه شانتې استادان چې دی نو هدایت بیانولی شي او ستا د حکومتي د قانون لاندې موږ بررسي کولاولی شو. زما د علما کرامو په خدمت کې دوباره دا درخواست دی که موږ دغه شانتې غلې ناست یو موږ اواز نه اوچتو نو زه ورته بیا قسم وخورم، بیا ورته قسم وخورم، بیا ورته قسم وخورم که موږ نن غلې کې ناستو سبا موږ د خپل ماشوم تپوس نشو کولی او نه موږ د خپل مدرسې تپوس کولی شو، نه موږ د خپل جماعت تپوس کولی شو. ملک اسلامي ملک دی، په دې کې به د اسلامي پیشوا چلیږي، د غیر مذهب په دې کې هېڅ کار نشته. نه به د یهودیانو جنرال راځي، نه به د قادیانانو جنرال راځي او نه به چې څومره د اسلام خلاف خلک دي او د اسلام خلاف کاروایی کوي د هغوی په دې ملک کې هېڅ کار نشته. دا ملک علما کرام آزاد کړی دی، دا ملک به علما کرام چلی او که موږ علما کرام په دې وخت کې غلي پاتې شو نو موږ به ټول عمر اواز اوچت